أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آیت نمبر یوسلو دوشتم او یوسلو دروشتم بوایو انشاء الله. اللہ تعالیٰ دے وینا حق ادا کولو توفیق را کی. اللہ تعالیٰ دے موږ تاسو په دې قرآن کریم باندې پوری کې ولا دې عمل کولو توفیق را کی. آمین. د جنگ یهود باندې تفسیر جاری ده. واقعات تاسو اوریدلی ده او یو آیت معنا او مختصر تشریح هم شوی ده. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زرو کسانو مجاهدینو سره مدینې نه ووته نو احد طرف ته چې روان شول نو اخوای کافر ولیدل. هغه ډیر مضبوط قوت کې او ډیر تعداد کې راغلی، تقریبا 3,000 کسانو، او مسلمانان دغه په مقابله کې کم زر کسانو. او دی وخت کې عبد الله ابن ابي سره د 300 منافقینو واپس شو. نو مسلمانان نورم کم شو، کمزوري شو او د کافرو په وړاندې واپس شول. نو د مسلمانانو په دې ډله کې په دې زرو کسانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 300 الته لاړل. باقی په دې 200 کې د انصارو 2 قبیله بنو حارثه او بنو سلمہ چې هغه مخلص مسلمانانو، خو چونکې نوی مسلمانانو هغه هم چې د حالت ولیدو چې عبد الله ابن ابي هم واپس شو د 300 کسانو سره او مخامخ کافر هم ډیر مضبوط او زورور دي، نو پزله کې یې را پیدا شو او اراده یې وکړه چې موږ هم واپس ځو مدینې ته. دا ډېر خطرناک جګړه. نو الله د هغې باره کې فرمایي چې اذ همت، کله چې اراده وکړله طائفتان، هغه 2 ډلو، منکم په تاسو کې، تاسو نه، ان تفشل، دا چې کمزوري وښایي، بزدلي وښایي، ویریږي. اراده یې وکړله د تشي د واپس د تلو، د جنگ د پرېښودو. خو والله او الله تعالی ولیهما، دوست دغه دواړو، ملګری دی، سرپرست دی د دواړو. جابر بن عبد الله د مدینه او هغه فرمایي چې دا آیت زمونږ په باره کې زمونږ د کمزوري اظهار دی، خو مونږ د دې آیت باندې خپه نه یو، ځکه چې په دې آیت کې الله تعالی الله والله ولیهما، الله تعالی دوست دواړو، دا اعلان هم کړی دی او مونږ په دې ډېر فخر کوو، خوشاله. بخاری شریف حدیث مفهوم دی داسې چې الله زمونږ دوست، مونږ ته دوستانو ویلي. نو چونکې مخلص مسلمانانو، نو کله چې په مؤمن کې اخلاص وي نو الله تعالی د نیکی توفیق ورکوي بیا، او بیا الله تعالی دوی ته هم توفیق ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا وکړه، په جهاد تلاړل او واپس اون تختیدل. د منافقینو په شان دي. هر نیکی بل نیکی ته سړی راکاږي، اسانای نیکی چې کله د الله سره د انسان تعلق وي او الله تعالی د پاره د انسان ایمان وي، نو الله تعالی بیا نیکی د پاره انسان ته توفیق ورکوي. موږ تاسو چې کوم منځونه، روزي وغیرہ هر ځنی کې چې کو، الله دې موږ ته توفیق راکړي. دا د الله تعالی د هغه امداد او د الله تعالی د هغه تعاون په بنیاد باندې کې، که الله نه غواړي موږ نشو کولای. دا د الله موږ تاسو باندې ډېر غټ احسان دی. د موږ چې سجده لګو، دا د الله احسان دی چې موږ وکړو. که د الله تعالی احسان نه وي موږ نشو کولای. دا یو سړی که 2 رکعات نفل ونه کی، تهجد ونه کی، نو دې مطلب دا نه دی چې د کمال ونه کو. دې مطلب دا دی چې الله تعالی د خوښ نه دی چې د را پاسي او د الله تعالی وغواړي چې ماته 2 رکعات سجده ولګي ماته، او یا د ما د پر بل نه کی وکي. چې کوم نه کی تاسو کوی، دا د الله احسان دی، ډیر شکر ادا کوي پاغه باندې. الحمدلله وایي پاغه باندې الحمدلله تعالی احسان دی. موږ د اوس چې قران تنازل د الله تعالی احسان دی. دا موږ خپل څه کمال نه دی، زموږ څه داسې ډېر لوی هغه دی صفت ته چې کنیم نه، دا د الله تعالی احسان دی په موږ تاسو باندې. الحمدلله الحمدلله. نو الله فرمایي چې والله ولیهم، الله د هغې دوستو. نو وعلى الله، او په الله باندې فلیتوکل، بس په کار دی چې ځان دی وسپاري، اعتماد دی وکي په الله باندې. المؤمنون، مؤمنان، په اصله او په زور او په تعداد او په دې قوتونو د اعتماد نه کوي. په کار دی چې مؤمن خو د الله باندې اعتماد وکي، الله باندې ځان وسپاري. تاسو نه ده چې کني اصله نشته نو الله تعالی نه، امداد الله کوي، فتح الله ور کوي. الله فرمایي کم من فئه، ډیر واره داسې شي دي چې وړه ډله ز غالب کم په غټه ډله باندې، غټه ډله مغلوبه کم په وړه باندې.
او بیا دلته په خپل الله تعالی دلیل د پاره د جنگ بدر هغه واقعیا ورته ور یادای چې ولقد او په تحقیق سره نصرکم الله امداد کړو تاسو سره الله تعالی به بدرن په بدر کې وانتم او تاسو ازله ډیر کمزوري وای ازله اسم تفضیل دې ډیر کمزوري وای اصله نه وی ټوله خو یو اسپه و تاسو سره جنگ د باره وتی هم نه وای تاسو قافلې ته وتی وای دلته جنگ برابر شو جنگم یو مضبوط قوت سره مضبوط طاقت و دغه وخت او په دې موقع کې خو هغه ډیر زیات تیاری سره راوتی او ډیر غصې کې راوتی خو الله تعالی چې غوښته او تاسو اعتماد په الله باندې او الله غي ته شکست ورکو او دغه مضبوط کسان او یا سربراهان غي مردار شول قتل شول په دې جګړه کې ابو جهل په خپل پکې لاړو حدبا او ولید وغیرہ دا ټول هغه جنگ کې مردار شول غړ غړ پهلوانان پکې مړ شول نو تاسو اعتماد په الله باندې کوئ دې مطلب دا نه دی چې اسلحه باندې تیاروي نه هغه تیارې به په خپل ځای کې کوي قران کریم باز خلک یو آیات یو پهلو وای هغه نه به غلط مطلب واخلي به دنیا مغه یو طرف ته لاړ شي قران کریم چې کله تاسو ټول وایي هر ځای نه ځان خبروي نو بیا به الله تعالی تاسو لارې دا ټول کولاوي هر پهلو باندې الله فرمایي په سوره انفال آیت نمبر 15 کې چې واعد لهم استطاعتم تیارې به کوي چې څومره تاسو طاقت د کافرو په مقابله کې اصلي دي او ټانک ته او جاز دي او حالاتو مطابق چې څه قسم اسلحه ده کله چلونو جنگ د چلونو بس د کوي چلونو سره وجنن سوال څنګه د چلونو او د سازشونو جنگونه دي يهوديان بنیاد ده عیسایان استعمالي مشرکان استعمالي نو تاسو به د هغه مقابله کې د هغه په طریقې باندې مقابله وکوي جاز دنو جاز به جوړوي ټانک دنو ټانک به جوړوي هر څه چې دی هغه به تیاری وکوي تاسو ځکه چې که طاقت وي نو هغه به یریږي تاسو به یروي د الله دشمنو د خپل د سوره انفال شپږم نمبر آیات کې بهترین مضمون دی د جهاد بهرحال نو خو اعتماد په اسلحه او په تعداد او په قوتونو باندې اعتماد په الله ذات باندې ځکه چې هغه قوي هغه قادر مطلق ذات الله تعالی هغه په هر شي باندې قادر دی نو تاسو سره الله تعالی په بدر کې مدد کړو تکرنګ نور ډیر واقع دي موسی عليه السلام سره څه شو هغه مقابله کې فرعون څومره قوت خو الله باندې اعتماد او الله امدادو کو فرعون په مغه ابو کې هلاک کو فرعون لپاره ابو مصیبت وګرځیدي او موسی عليه السلام لپاره فرعون د ابو نجات ذریعہ وګرځیدي الله کول لاس دا چې ډیر موږ د اوس افغانستان کې چې څه وشول د روس سره او بیا په روس امریکای سره مجاهدینو سره څه شو هیڅ شي نو تقریبا دا غي په مقابله کې الله ذلیل کړل لغی نو الله فرمایي تاسو کمزوري وي تاسو سره هم په بدر کې ملګرتیا کړې و او دلته هم نو فتقوا الله تاسو الله نه ویریږئ لعلکم دې لپاره چې تاسو یا شاید چې تاسو تشکرون شکر ادا کړئ تاسو د الله احسان تاسو چې کله الله نه یریږئ او تقوا اختیار کړئ نو بیا خو خبره نشته کوم مؤمن د لپاره به څه مشکل ده په دنیا کې یا په آخرت کې موږ د الله تعالی هغه مؤمنانو کې حساب کړي نو اوس الله مانس د کوي اظهر کلا همت چې اراده وکړه طائفتان اغه دوړلو منکم تاسو کې تاسو نه یعنی بنو حارثه او بنو سلمہ ان تفشلا دا چې کمزوري او خایغی بزدلی او خایغی یعنی واپس شي مدینه ته والله اولا تعالی ولیهما دوست هغه دواړو د مددگار دغه دواړو یعنی بنو حارثه او بنو سلمہ مددگار دی ولی دی الله تعالی دا وایي وعلى الله وعلى تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون پکار د چې ځان دې اوس پری مؤمنان اعتماد په الله باندې وکي ولقد وبتحقیق سره نصرکم الله امداد کړو تاسو سره الله تعالی به بدرن په بدر کې اغل تملا تاسو کمزوري وي وانتم او تاسو ازلتون ډیر کمزوري وي التا فتقوا الله بس تاسو او یریږئ د الله تعالی نه تقوا اختیار کړئ یعنی د الله د یری ګناهونه پرې دی لعلکم دې د پاره چې تاسو یا شاید چې تاسو تشکرون شکر ادا کړئ الله دې موږ تاسو د خپل شکر گزاري بندگان جوړ کړي امين